من باندې داسې خبرې منلی شوي دي چې هغه هیڅ حقیقت نه لري. لکه یوه دا خبره چې مړه قرآن کې خو ټولې خبرې نشته، نه چې قرآن کې ټولې خبرې نشته نو قرآن نیمګړی شه که نه. هلکه جواب به لږ داسې راکوئ چې زه پوه شم چې دا خلک پرې پوهېږي چې یو کتاب کې ټولې خبرې نه وي. دا لوډ سپیکر اوس درې واړه لوډ سپیکر یې غږېدې اوس ټولې نه غږېږي، نو دا نیمګړی شه که نه شه نیمګړی؟ هلکه دا سړی دا ماشین والا چې راغلی دی دا نیمګړی شه که نه؟ نو قرآن کې چې ټول دین نه وي دا نیمګړی شه که نه؟ دا ناقص شه که نه؟ د الله کتاب ناقص وي؟ د مخلوق کتاب خو ناقص کېدی شي. د الله کتاب ناقص کېدی شي؟ د الله کتاب نیمګړی کېدی شي؟ او چې د الله کتاب ته یو سړی یا په صفا الفاظ وایي چې دا ناقص دی، یا داسې تاو راتاو کی خبره خو جوړې دې ته کی وایي نه چې ناقص دی. خو په داسې لکه مثال په طور زمونږ په کورونو کې زمونږ موریانې زمونږ خویندې میندې یو سړی چې راشي ما ته صفا نشي ویلی چې ستا مور داسې ده، ولې بیا خو پوهېږي چې پښتون دی غوسه کېږي. یاره چې ستاسو مورکۍ ډېره ښه ښځه ده جي او بله لړکي وه ده ته ځتلی او ملته وه هغه مړه ښځه کې مړي لتلی او ملته موجوده وه. یاره عجیب هر ځای کې ګرځي خاص هرې پښتو له ځان رسوي. دا څه شي ته اشاره ده پوهېږي؟ دا یې ماله اشاره را کړه چې مور دې چولګشته ده، خو په خولې خو نشي ویلی که چل ول کې ووی. دا خلق داسې نشي ویلی چې د الله کتاب ناقص دی، دا نشي ویلی چې د الله کتاب نیمګړی دی. پوهېږي چې دا لاندې کم خلق ناست دي تنخوا خو خود را باندې بندوي، زکات هم بندېږي او دې چنغړک کې ونیسي. یاره جي قرآن کې خو ټولې مسلې نشته که نه، بعضې مسلې خو نورو کتابونو حدیثو کې راغلي دي که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ښه قرآن کې ټولې نشته، مولي صاحب دا نیمګړی دی نه، نیمګړی خو ته نشي ویلی، خو لکه ټولې مسلې خو پکې نشته. په خبره پوهېږي؟ ته زما مور چې لګشته بولې خو په سورلي کې یې راته وایې، په سورلي کې خو یې پېژنې که نه، په شپیلي کې یې راته وایې. نو قرآن کامل کتاب دی تبیانا لکل شی، دې کې د دین خبره چې ده د رب خبره او منګړت خبرې پکې نشته. دا ولی او پلنکي بابا سمندر باندې مسله واچوله روان شو، یاره ستاسو یو ولي راولې دا ټول قرآن دې ووایي په دې نهر دې مسله واچوي دی دې پې پورې شي. نه چې پخوا زمانه کې پورې کېدل اوس نه پورې کېږي، ولې دا قرآن بدل شوی دی. ولې اوس په تاسو کې مسلمان او بزرګ نشته چې درکې ده خو یو خو راوله په دې نهر خو دې مسله واچوي. نه چې اوس نه کېږي ښه نو پخوا هم نه شوي. دروغ مه وایه، دا خبرې قرآن کې نشته ځکه چې دروغ دي. پلاني ځای کې بابا مړ شو او سر یې راواغسته ځان سره، هغه پلاني ځای ته یې راوړه ځان سره، ترخ کې خپل سر یې نیولی او پلاني ځای کې پرېوته. دی چې هلته سر ته پرې کړی و نه مړېده او د دې ځای پورې راتله دی د خدای غر کې خو خپل قاتلان به یې وژلي وی که نه. دا واقع چې قرآن کې نشته ځکه چې دا دروغ دي. وروره چې کومه خبره د دین ده او کومه رښتیا ده هغه قرآن کې یوه خبره بله کوي زمونږ یاران. ځکه وایم چې ما ته خبرې ډېرې را یادې شي. دا تاسو چې وګورم دا تاسو تنده چې وګورم ستاسو قرآن سره دا مینه لکه ما ته خو داسې ښکاري چې ټول قرآن سره مینه لرئ. ما ته خو دا پته نشته چې څوک د پښتو د وجې نه راغلی دی څوک د سور د وجې نه راغلی دی. زه خو یم چې ټول الله دپاره راغلي دي. زه چې ستاسو دا تنده وګورم دا خبرې داسې راوورېږي په ما، خو ټایم نشته. زه به یوه ګنټه کې تا له څه ټول قرآن ووایم، خو د الله بنده هغه پورې راځه که نه لږې واوره. او یا کاله دې پټو کې تېر کړل، کوټو کې دې تېر کړل، باغونو کې دې تېر کړل، دکانونو کې دې تېر کړل، بازارونو کې دې تېر کړل، و د الله بنده نیمه ګنټه هلته نشي تېروی. تعالی
خبرت دا چې قبر کې هم او حشر کې هم او صراط کې هم هر ځای کې به پښتنه تانه د قرآن کی دا تعالی چې چا نورې پښتنې خودلې وي دا سرڼي کې چل جوړوي خو قرآن نه دی غړی دا پښتنه به کېږي دا منځونو پښتنه به کېږي ګوره چې په دې کې څه دي د دې پښتنه به کېږي چې دې کې څه دي د دې پښتنه به کېږي چې دې کې څه نشته د هغې پښتنه نو عزیزه وای دا خبرم کړې ده کوي یره جی منګه کا دا نور کتابونه نه منو منګه کا حدیث نه منو نو دا قرآن یا منګه خدا قرآن نه دی لګلی چې قرآن چا را لګلی وای خلک نه وای او دا پراپیګنډه دومره کړې ده چې زمونږ ولي ملایان هم ترې متاثر دي چې اوجي نو کچره ته قرآن نه بغیر نور څه شی نه مني بیا خو قرآن هم نشي ثابتولی مولانا صاحب ټول قرآن ولټوه کم ځای کې چې مشرکین مکه یهودو نصاراو قرآن نه انکار کړی دی د پیغمبر د رسالت نه انکار کړی دی چې ویلي دي چې موږ تا نه منو چې ته نبي یې موږ نه منو چې ستا دا کتاب آسماني دی الله تعالی د پیغمبر ثابتولو دپاره ګواهي چا کړې ده الله کړې ده قرآن ګواهي ورکړې ده چې دی پیغمبر دی که قرآن نه وی محمد رسول الله به خپله پیغمبري ثابته کړې د پیغمبر نبوت د محمد رسول الله رسالت د محمد مصطفی ختم نبوت د محمد مصطفی مقام د محمد مصطفی مرتبه ہو چاہتا محتاج ده جواب را که چاہتا محتاج ده د الله کتاب ته محتاج ده مشرک اعتراضو کی په محمد رسول الله جواب یې څوک کوي نو بیا رسول ته الله محتاج شه که الله ته رسول محتاج شه رسول کا اللہ محتاج شو کا اللہ کا رسول محتاج شو اللہ کا رسول محتاج دے اللہ رسول تا اللہ کا اللہ رسول تا اللہ اولیاء تا اللہ مخلوقات تا ند محتاج طول مخلوق اولیاء انبیاء فضلاء بادشاہان دا طول کائنات کے ہر څوک چاہتا محتاج دی دا تعالی دا قرآن خائی او تعالی ملاوی دی چیر جی حدیث دا حدیث چی دا دوی کم جوڑ کری دی بازی جاننا کم صحیح حدیث دی اگا صحیح خبر ہے قرآن سرا برابر دی کچھ دا کم دروغ جوڑ کری دی دا دے دا پارالار سے جوڑی یہ رکتا حدیث نمانی نبی با قرآن سنگا مانی قرآن مختلف ځایونو کې چې کله د پیغمبر په نبوت اعتراض کړی دی شهد الله انه لا اله الا الله و د دې ګواهي چا کړی ده الله کړی ده و اولو العلم همدارنګه قرآن بل ځای کې وایي چې الله ګواه دی او ورسره هغه خلک ګواه دي چې چا له آسماني کتابونو علم ورکړی شوی دی د پیغمبر نبوت او د قرآن د الله د کتاب کې دو گواہی الله کوي او هغه خلک کوي چې کم چاته آسماني کتابونو علم حاصل دی نو چې کم سره تا ته وایي چې د الله کتاب محتاج دی نو دا په سرونی کې د کفر خبره کوي الله یو دی وحده لا شریک له دی محتاج نه دی قرآن د الله صفت ده څه شی کلام د چا صفت ده لکه څنګه چې الله محتاج نه دی داسې صفات محتاج نه